لکه بالکل لکه خلک به دا وایي چې دا خو یو اپوزیشن کې دی حکومت کې نه دی ځکه یې مخالف دی خو زه په دغه شي نه خو بالکل مطمئن نه یم حمودي بوړي سره ډېر ګولډن چانس دی ځکه چې موږ وخت کې وزیر اعلی د سوات و هغه یو ټرایبل بیلټ نه بالکل لکه هغه سره داسې تعلق نه و خو موږ دپاره ډېر ښه ځکه و چې کومه مسله موږ وروړې دو که هغه په عربونو کې هغه فنډ په کور وایي موږ ته یې نه دي کړي تیر وزیر اعلی کې دا یو خصوصیت و چې د قبایلو دپاره هغه ډېر یو ښه سوچ لرلو یو ښه لکه غوښتل یې چې دا خلک مخکې راشي او یو ترقي یافته خلک جوړ شي لکه څنګه دا نورې علاقې ډیولپ شوي دي موجوده ایم پی اے په کور دی چې هغه دا خلکو ته شو کي چې یاره مو دا پروجیکټ باډي ته منظور کړو رونه وړو امو په پوره اکاخیلو کې ګوره یو دغه ګریډ دی چې بالکل ډیټ پروت دی لکه دا به هم ډیلیټ شي دا ډېر په مشکله موږ راوړو موږ د سمګړي هایر سیکنډري سکول دی د موږ په وخت کې په کور شروع شو بند دی تر اوسه پورې پکې هیڅ لکه هغې دپاره څه کوششونه نشته دی د موږ د تیرو هایر سیکنډري سکول په ای ډي پي کې و ریفلیکټ و بای نیم تیرا هایر سیکنډري سکول هغه ته په تیره ای ډي پي کې ډیلیټ یې کړو لکه دا ګوره یو د نااهلۍ یو حد دی چې کم روان دی دا خو نه دی چې ته په کم تیار پروجیکټونه چې هغو باندې کورونه شروع وو په هغې باندې ټیک ټاک یې جوړې کړې په هغې باندې ته بیانونه ویر کړې چې دا مو د فنډ نه وشو فنډ ګوره دا کې هیڅ عمل دخل د منتخب نماینده نشته دی او که څوک یې پکې لري دا ایلیګل دی لکه خپل لالچ دپاره که پکې کور لري د حلقې دپاره د تو مین کور ریسپانسیبلیټي دا دو چې ته یو ښه میګا پروجیکټ راوړې چې لکه اوس موږ د جانسې د ډورې د ګندو او اسره د موږ د میریخیل المسکین فائنل سټیج کې په پی ډي ډبلیو پی کې پروت دی دغه نه اپروول شوي دي ډپارټمنټ نه د سکلو اوبو سکیم د 67 کروڑ روپو د موږ په وخت کې به دا به اوس لکه شروع مای جوړ به مای هغه وخت نشته دی ځکه چې لکه دا خلک اوبو د سخت تکلیف سره مخ دي نو زه ویم چې بجلی ورکه شوه سکلو سکیمونه نشته دی کم چې منظوریږي لکه پریشر پمپ یې موږ په حلقه کې چېرته کمیابېږي هسې پې ټیکهداران به رانام دغه واخلي نو زه خو ویم چې کم اوس هم که چیرې تحقیقات وشي یا مانیټرینګ والا راشي تو ته به داسې بلنډر په دا کې راوځي او دا به راوځي د وخت سره سره به دا راوځي ځکه چې که اوس زه تو ته وایم سراج الدین مدرسه روډ دا موږ 38 کروڑ روپو کې منظور کړی 12 کیلومیټر او په هغه وخت کې موږ سره په باندې حکومت او ډپارټمنټ ډېره جګړه کړې وه چې دا ډېر غټ فنډ دی 12 کیلومیټر دومره روډ نه دی هغه روډ اوس 1 ارب نه ابو شو مطلب دا چې د ټیکهدار د ډپارټمنټ او د منتخب نماینده ملي بګت روان دی لکه صرف ټیکهدار ته فایدې رسېدو دپاره اوسه پورې لکه پکور دی چې دا کمپلیټ شوی وای او دا په مغه فنډ کې لکه رسېدلی وای خو دا ایکسټینشن اسکیلیشن او ریویژن دا په هر پروجیکټ کې روان دي داسې د موږ د بړه بایپاس چې و 52 کروڑ روپۍ اسټیمیټ و اوس د 1 بلیون نه ابو شوی دی نو آیا څه داسې شی وشو چې یاره یو د 50 کروڑ پروجیکټ د 1 ارب 30 کروڑ ته رسیږي دا ټوټلی په دا کې کرپشن دی په دا کې کمیشنینګ دی نو زه ویم چې لکه دا څه روان دي دا خو بالکل موږ ته مطمئن نه یو او په دا باندې موږ ځکه خبره هم نه کوو چې لکه څه فایده نه کوي اوس ګورنمنټ هم د دوی دی او لکه که ته کمپلینټ کوي نو هغې ریهرسل نه کېږي نو زه ویم چې کله دا وخت دو تیر کي نو بیا به دو دا یو پروجیکټ کې به ته ووینې چې په دا کې به لکه ډېر غټ غبن او ډېر غټ کرپشن په ګوته کېږي او خلک به دغو ثبوتونه ځان سره ساتي وخت سره سره به دا خلکو ته واضحه شي چې لکه کم د ډیولپمنټ څخه کم یو بې درېغه دغه روان دی چې ګوره هیڅ لکه د خلکو د ضرورت مطابق یو سکیم نشته دی بس صرف اسکیلیشن دی او ریویژن دی او د 5 کروڑ روپو شی چې دی 50 کروڑ ته رسېدو دپاره یو سیستم جوړ شوی دی نو زه ویم چې دا کې خو بالکل مطمئن نه یو هغه مسالې چې د مونږ په وخت کې په کم ځای کې پاتې شوي دي هغې نه نورې ورس شوې نورې خرابې شوې او څه بهتري پکې نه راغلي